سورة تور صفحہ نمبر 7 سورة التور مکیۃ دا سورة تور دے په مکہ مکرمہ کې نازل شوی دے وهي 49 آیتا پدې کې یو کم 50 آیتونه دي وفيها رکوعان او پدې کې دو رکوعان دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا صدق الله العظيم سورة تور آیت نمبر 1 درم رکو وشتم سپارہ د دې سورت نوم دی سورۃ تور او دی سورت ته سورۃ تور ځکه ویل کیږي چې دا لفظ تور په اول نمبر آیت کې راغلی دی ځکه دی سورت ته سورۃ تور ویل کیږي لفظ تور څه ته ویل کیږي تور څه ته ویل کیږي دا هغه غر ته ویل کیږي چې دا سرسبز او شاداب وي او په دې کې چې کم دی شنی بوټي او شنه وغیرہ ارسی وی پکې نو دي ته هم تور ویل کیږي او دلته نه مراد هغه یو مقدس غر دی چې الته حضرت موسی علیه السلام الله تعالی سره هم کلام شوی دی نو هغه ته هم کوه تور ویل کیږي د هغه ذکر دلته دی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي سلور زین داسي دي چې دجال به الته نشي راتلی په هغه کې نمبر 1 مکه مکرمه ده دویم پکې چې کوم دی مدینه منوره ده او دریم پکې بیت المقدس ده او سلورم پکې چې کوم دی د تور غر ده دا دجال به داسې دی غر طرف ته ځي خو دی به الته خطې نشي نو دا یو انتهایی مقدس ځای دی دلته حضرت موسی علیه السلام الله پاک سره هم کلام شوی دی الله رب العزت دلته هم په مختلف شیزونو باندې قسم خوري او ما تاسو ته دین اړوان دي هم سورې زاریات کې ویلو د قسم مسله ده الله تعالی په مخلوقات باندې قسم خوري شي خو بنده د الله تعالی د نوم نه علاوه په هیڅ باندې هم قسم نشي خوري دلته هم الله تعالی په دې تور غر باندې قسم خوري او بیا چې کوم دی په کتاب باندې او اخر کې وایي چې ان عذاب ربک لواقع الله تعالی به کم دی خامخا عذاب قیامت دا به تاسو باندې راغولي نو وتور او قسم دی په دې تور باندې وکتاب او قسم دی په دې کتاب باندې یو کتاب باندې مستور چې لیکل شوی دی کم کتاب ځنې علماء لیکلي دي چې د دینه مراد کم دی تورات دی او ځنې علماء لیکلي دي چې دینه مراد عمل نامه ده الله د بنده په نامه عمل نامه باندې قسم خوري او فی رق په کاغذ باندې منشور پرانستلی شوی والبیت المعمور او قسم دې په کور د آباد باندې بیت المعمود هغه یو کور چې آباد دی دینه مراد کوم دی بیت المعمور حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای د معراج په شپه باندې نبی علیہ السلام برتلی دی هغه ته ویل کیږي بیت المعمور او دا هغه یو کور دی چې الله تعالی په دې کې اویا زره فرشتي دا چې کم دی اني ټیم په دې کې خپل طوافونه کوي او چې کله دا فرشتي په دې کې خپل طواف مکمل کی بیا د دې فرشتو په ژوندۍ کې دوباره نمبر نه راځي نو گویا دا بیت المعمور چې کم دی په دې طوافونو باندې آباد دی ځکه دې چې کم دی آباد کور ویل کیږي اور یا د دینه مراد کم دی خانه کعبه ده چې خانه کعبه هم
دا په طوافونو باندې په عمرو باندې الله تعالی آباد کړی دی. دینه مراد کم دی او ځنو علماء دا لیکلي چې دینه مراد خانه کعبه ده. والبیت المعمور او قسم دی په هغه کور باندې چې آباد دی. والسقف او قسم دی په چت باندې المرفوع چې اوچت کړی شوی دی. دینه مراد آسمان دی هغه یو چت چې انتهایی اوچت دی. والبحر المسجور او قسم دی په دریاب المسجور چې ډک کړی شوی دی. دریابونه دی الله تعالی ډک کړی دی. ان عذاب ربک چې بشک عذاب نبی صلی الله علیه وسلم ستا درب لواقع خامخا واقع کیدونکې دی. قیامت برازي الله تعالی او د بندنه سکیا تپوس بکی نو الله تعالی چې کوم دی پشپغو شیزونو باندې قسمونه خړل او اخره کې وې چې قسم د صد پاره خورم دا می داوا ده چې قیامت عذاب خامخا برازي. نو عذاب د چا د پاره دی؟ د کافرانو د پاره. اوس تاسو وګورئ د الله تعالی نفس کلام هم پدې کې چې کم دی زور وی پدې کې تاکید وی ځکه الله تعالی د مخلوقات رب دی او د دې باوجود الله تعالی قسمونه خوري. او دا قسم چې کم دی په یو غټ کار باندې خوړل کیږي نو الله هم چې کم دی قسم خوري چې قیامت بخا مخا راځي. ما له من دافع نشته دې سوق دفع کون کې یوم تمور السماء مورا. د قیامت هیبت الله ذکر کوي چې یوم تمور السماء فکمور چې حرکت به وکړي اسمان مورن په حرکت کولو سره. وتسير الجبال سيرا او روان بشغلنا سيرا پرواني دو سره. غر انسان د کم دی دا ډیر غټ ښکاری او چې کله دا قیامت راشي نو دا غر به کم دی دا به داسې د مالو چغوندې په مزه مزه بس ختمیږي به روان بشي. فویل د عذاب مستحق الله بیانې عذاب به بچا باندې راځي نو فویل پس هلاکت یوم اذن په دغه ورځ باندې للمکذبین دروغ غنلو د پاره دروغ کوونکو د پاره. چا به قیامت دروغ غنلو او قیامت پس به خندا کوله الله وی چې دغه خلق وجه کم دی په عذاب کې مبتلا کیږي. الله دې موږ تاسو ساتي. الذين كم خلقت هم في خوض ففضل خبرو کې لګیا دي يلعبون لوب کوي. دروغجن خلق په دنیا کې د ټیم پاسې د پاره به کم دی په دې مسله کې بحث کولو. یلعبون د تحقیق د پاره به بحث نه کولو دې د پاره به بحث کولو چې دا ټیم وسینګ پاس کیږي. نو دا مسله به روچته کله چې قیامت نشته دی او انسان به دوباره څنګه را پاسي. نو الله تعالی چې کم دی د هغه خلقو ذکر کوي. الذين كم خلقت هم في خوض ففضل خبرو کې لګیا دي یلعبون او لوب کوي. یوم یدعون او پکمورز چې یدعون دی باور دکلی شي الی نار جهنم دعا د دوزخ د اور طرف ته دعا په دکلو سره. او هذه النار التي هم دادها اور چې کنتم بها تاسو به دغه تکذبون دروغ غنلو. افسحر هذا پس آیا دا جادو دے ام انتم یا تاسو لا تبصرون نگوره. اسلوها داخل چه تاسو دیتا فصبرو پس تاسو صبر کوي او لا تصبرو یا صبر نکوي. سواء علیکم برابر دی چې تاسو با انما تجزون بشک تاسو لبا بدله در کولی شي ما کنتم تعملون دا هغه چې تاسو وکول. دا خبره وټولې فرشتي وکي دغه کافران بچ کم دي ته بدکی ورکی جهنم ته بیلړ کی. او هذه النار التي يقول الملائکه دلته يقول الملائکه فرشتي به دا خبره وکي چې دا هغه ور دي دا هغه دوزخ دي چې تاسو بچ کم دي په دنیا کې دا دروغ غنل
او دې نه چې کوم دی الله تعالی د متقینو ذکر کوي ان المتقین بشک پرهیزګاران به فی جنات بباغونو کې وي و نعیم او په نعمتونو کې وي فاکهین خوشاله وي بما آتاهم ربهم فهغه څه ورکل دوی ته د دې رب ووقاهم او بشکل دوی ربهم د دې رب عذاب الجحیم د دوزخ د عذابنا شروع نه کوم دی الله تعالی متقیان با په قیامت کې به د جهنم د عذاب نه به بچ کی او دی په خپل فیصله باندې انتهایی خوشاله وي بیا وسوي کلو او په جنت کې به تو ویلی شي کلو تاسو خره واشربوا او تاسو سکي هنيئا بما فمزه سره په بدله د هغه عملونو کنتم تعملون چې تاسو وکول نو متقیان و الله تعالی جنت ته بدن نکی او بیا به کم دی په جنت کې به کم دی ناس ته بسنګوي په جنت کې به ناس ته داسي وي تختونه ولګیدلی وي او په هغه باندې به اعلی قسم تکیه ولګیدلی وي جنتیان په هغه باندې ډډو وخی او دا جنت به ودونه انتهایی کلو به وي چې لکه د انسان د شاته بل لاین بنه لګيږي دا چې کم دی د فراخه علامت دی مثلا زموږ د جمعه تنگ دی دلته اول صف وی بیا دې شاته دویم صف ته بیا دریم صف ته چې دا یو صف دک شي شاته او پسې بل جوړ شي جنت بداسي نه جنت کې به کم دی همیشه داسې سړی مخامخ کینی او دا د دې خبره علامتي چې دا جنت انتهایی کولو دی الله تعالی دا غي ذکر کوي متکئین علی سرور تکیه لگون کی علی سررن پتختونو مانده مصفوفتن برابر غوریدلی وزوجناهم او وعده وکړو مونږ د دوی بحور نعین د غټو سترګو حور سره غټ سترګې دا د خزه غټ کم دی حسن دی په دنیا کې ملخلق خوشاليږي د انسان ذهن و تزیز را و تزی نو دا د حور خو کم دی صفات ډیر دي خدای پکې ذکر کړو چې د دنیا کې هم د انسان فطرت داده د سړي صفت فطرت داده چې دا غټ سترګو والا خزه خوقي د وې د جنت د حور به هم د قشانته حساب وي والذین د آیت نمبر 21 پدې کې ډېر عجیب د جنت یو ماحول ذکر کیږي الله دې زموږ استاد مشران هم د نیکمل کی او الله دې کم مشران نیکمل دي وفات شوی دي الله دې ولا په جنت کې اعلی مقامات نصیب کی د مشر عزت احترام دب الله تعالی په جنت کې مساتی دا ډیر عجیب دی او د دې داسې مثال بتاسو هغه کوي ذهن کې بساته مثلا زمونږ نیکه دی او بیا وبس ځکم دی مثلا زمونږه ترونه دي او بیا مونږه د خپل د نکسیو نوسیو نو دا تقریبا 3 سټیج اشول اول نکه ده او بیا وبس زامن دي او بیا وبس نوسی دي اوس کم ده الله تعالی د نکه دا الله تعالی جنت تولې غلو خو په دې جنت کې کم ده دي نکه ته اعلی مقامات ملو شول بیا وبس چې کم زامن دي هغه چې کم دي د خپل پلان نه په عمل کې کمزوري دي نو جنت خو وته ملو شو خو په جنت کې ولا لګ مقام کم ملو شو د پلان نه او بیا دین په دریم نمبر سوق دی نوسی ولال الجنت دا خود دې د خپل د نیکنه د پلان نه هم عمل شي کمزور دي ته په جنت کې دریم نمبر مقام ملو شو مثلا باندې پوه شو لکه مثلا جنت ټول د خوشالو دی او دې کې به هم داسې سټیجونه وي لکه سړی په جهاز کې سفر کوي نو د جهاز سفر ټول آرام دی خو په دې کې تاسو وایي چې لکه کم نمبر کلاس کې زی A کلاس کې زی B کې زی کې C کې زی نو د A کلاس کم دی ټیکټ هم زیات وي خو هغه کې سہولت سی وایي حالانکه سفر یو شان دي کیږي د C کلاس کم خلک دي هغه په اک ټیم باندې سفر کوي او د A کلاس کم کسان دي هغه هم په اک ټیم باندې سکی سفر کوي خو سہولتونه کې فرق دی نو دا چې کم دی نیکه دا په جنت کې اعلی مرتبه کې دی
او نوسی چې کم دی ښکته درجو کې دي. نو اوس الله تعالی به کم دی دا نیکه او دا نوسی او دا زامن دا بخپل کې را ملاوي. دا د هر چا ارمان وي چې زه په خپل فیملی سره اوسېږم. اوس دا نیکه به کم دی د نوسو سره څنګه ملاوي؟ کدا نیکه چې کم دی د نوسو ته تھرډ کلاس ته راولي نو دا کار ټیک نه دی. مثلا باندې پوهیږئ کنه دا چې کم دی اوله درجه کې دی نوسی چې کم دی په درېمه درجه کې دی نو داسې به نه کېږي چې دا نیکه به دی نوسو ته لاندې درجې ته راولي. او الله به داسې چل وکړي د دې نیکه د دې نیک اعمالو د برکته او د دې بچو صحیح تربیت د وجه دا نوسی او بیا وبس دا زامن دا به الله تعالی چې کم دی د اوله درجې ته راولي. دا ګوره د جنت یو ښایسته منظر وي. نو د دې څخه پته لګيږي چې ګوره د بچو تربيت د دې فائدہ د دې انعام د دې انجام دا به الله تعالی په جنت کې دې سرپرست به ګوره ورکی. دا څنګه لري کنه چې بس په دنیا کې که ارسه او شول خبره ختمه نه په جنت کې به هم الله پاک دی چې کم دې دون اعلی مقامات ورکړي چې دا به د خپل درجه ته نه راولي. البته د دې نیک نامې د وجه به کم دې د لاندې درجه والا به بر بوزي. الله دې موږ تاسو ته هم دا را نصیب کړي. دا چې کم دیندار مشران دي په دې باندې شکر وستل پکار دي. اکثر کشران دا سوي هغه وی یره مونږ ته د مشرانو سکړي دي ایته ته دین خولې دي او تا دې کم دې جمعات خولې دي تا دې کم دې کلمه خولې ده دا سونه غټ شیز دي کنه اعوذ بالله من ذلک. زمونږ مشران چرته يهوديانو مجوسيانو مونږ مستقه شانتیو نو الحمدلله ثم الحمدلله بیا تاسو لک شانتی تاسو د سن 90 نه روسته وګورئ نو هغه مشران ډیر غټ مشران ډیر غټ خلک تیر شي وي. ولهذا اوسنیم چې سونه مشران دي ځان کې دینداری پکار ده او ځان سره بیا اولاد راخل پکار دي. دا د مشر ذمہ داری ده. نو دلته الله تعالی د هغه نعمت ذکر کوي والذین آمنوا او کوم خلق چې ایمان وروړلو واتبعتهم او د دې پیروي وکړه ذریتهم د دوی اولاد نو معلومیږي دا چې بچي به کم نه د پلار په نقش او قدم په نیک اعمالو کې زی. اکثر دا سوي کنه سړی چې کم نه د پلار نه چې کم نه په عقل دونه اعتماد کوي د پلار می چې کم نه عقیده کې ټیک نه لري. نو الله و فرمای چې د مشرانو په نقش او قدم روان شو بی ایمان په ایمان کې ګوره ایمان کې تاسو ګوره نن سبا سونه سخت د هرس زمانہ ده مړیو شي او یاره وی یاره دې سړی باندې مزړه په دې خفه ده چې امیدونه ټول مات شول الکه دې ته قتل پکای چې ایمان کې څنګه ده. نو الله وی چې کشرانو د مشرانو اتباع پس کې کړی دا په ایمان کې الحقنا بهم نو مونږ به ملاو ګړو په جنت کې دوی سره دا کشران باندې مشرانو سره را یوزي کوا ذریتهم اولاد ودي وما التناهم او کم بنکړو مونږه من عملهم د دوی عمل من شيء سشيزهم. ذهن کې دا سوال راځي چې یره دا کشران دي بر مشران دي اولاد دي کشران دي نو دای کشران چې کم دي سره ملو کړ نو کې دي شي د مشرانو عمل نه سکم شي. نو الله وی وما التناهم او کم بنکړو مونږه من عملهم د دې د عملنا من شيء سشيزهم كل مرئ هر یو کسبه بما کسب د خپل عمل سره رهین غیروي وامددناهم ومن برسدویتا بفاکهه میوه ولحم او غخا مما یشتهون لهغه سنه چې دوی بغواړي يتنازعون اخلی بد یوبلنا فيها حلتا کأسن پیاله د شراب لا لغم فيها چې نبوي فضل خبر حالتا ولا تأثيم او نه د ګناکار. د شراب د جنت فائدہ الله بیانې. شراب چې کله سړی اوس کی په دنیا کې نو دا ټول ملاوتي وي نو انسان چې کم دی روزي یو تا بل ته کنزلی شروع کی. تاسو ګورئ کنه دا د شپې چې سمرم لانجی کنجی کی دا ټول شرابيان نشایان خلګي نو دی خلکو نه بزان ساتو.
نو دلته الله وی چې په دنیا کې کله شراب سړی اوس کی نو نمبر 1 دا فضول خبرې کوي اوته بوته وی او دویم دا کوي د ګناه کارونه کوي شراب خلک دی را پارس کی چې ټول شپه د کم دی زویخ پاتې شم اونن سوا ته کم دی داسې نشیر او چې انسان باغی کې 72 غنټې پورې دا ویخ وی والله وی چې د جنت شراب بداسي وی چې کله انسان اوس کی نه به اوته بوته وی او نه به د ګناه کار کوي دا به کم دی د سرور د پاره وي انسان به خوشحالي په خوشحالي کې به بیا خوشحالي راشي ويطوف عليهم غلمان او چار چاپیره وګرځي دوی ته هلکان نمبر 1 انسان د بچ کم دی جنتی ته وحوري ملوشي او دویم د کار د خدمت د پاره بچ کم دی هلکان بوي او دا به هم د حور غوندې په جنت کې ګوره پیدا شي وي دا به د انسان ټول خدمت کوي تاسو ګوره ماشوم چې کم دی په کور کې ټول خدمت کوي روټي اگر وړي او دکان تاغزي ور هغه کولاوي الانګه کور کې کم دی غټ غټ خلک ناشتي خو ماشوم ما دا ټول کار کوي نو دا سه غلمان دا هغه الکان می په جنت کې جدا په جنت کې د حور غونته پیدا شي وي کانهم لؤلؤ لکه چې دی ملغلری دی مکنون او په پرده کې دی واقبل بعضهم اور مقامک بشي زنی د دوینه علی بعض فزنی باندې یتساءلون چې د یو دبل نه تپوس کوي دا جنتا من یو بل نه تپوس کوي دا کوم حساب وشو الله خو ډېر غټ مقامات مونږ تراکل دا یو بل ته وي تا هغه عمل کړو ما دا عمل کړو الله زمونږ دا عملونه قبول کړي او اخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين